ملګرو د اوښ د غوښې کباب او تازه غوښه به تاسو ته په میثاق کلي کې میلاویږي. دغه د اوښان چې کومه دی راغلي دغه اوس انشاءالله دی چې کومه دی حلالۍ او بیا به تاسو ته دا تازه غوښه میلاویږي. د اوښ د غوښې ډېرې زیاتې فایدې دي. عربیان د اوښ غوښه استعمالوي او ماشاءالله ډېر طاقت الله ورکړی دی. د اوښ غوښه کې ډېر زیات طاقت دی. اوښ چونکې د صحرا چې کوم ځناور دی نو په دې وجه باندې په میاشتو مزلې کوي په صحراګانو کې. غوښه کې ډېر زیات طاقت دی. دا کاکا چې کوم دی دلته میثاق کلي کې د اوښ د غوښې کباب خرڅوي او یقینا د کراچۍ نه حیران مشئ چې تر کراچۍ پورې دی ته خلک راځي او د اوښ دا غوښه چې کوم ده دی نه اډر کوي هم وړي هم. دو خبرې ورسره کوه. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه دی طرفه؟ خیر دی شکر دی. وایه که نه. ډېره مننه. د اوښ د غوښې یو دوه پیدې که مو ویلې؟ د اوښ دا پیدې دي وروره چې څوک پکې کباب وخوري نو په دوباره بیا تپوس کوي چېرې کباب پکار دی او چې څوک یې غوښه یوسي که نه نو دوه کسه څلور ځان سره راولي هماله د اوښ غوښه پکار ده. د پېښور مردان چارسدې رسالپور تر پنډۍ پورې خلک دې پسې کباب ولې راځي. خلک وایي د کراچۍ نه هم چې کومه دی خلک دلته راځي د نورو د خلک نه واورېده که نه نو آیا دې کې حقیقت شته رښتیا راځي که نه خلک دا ټول حقیقت خبرې ټول خلک یې ویني او ګوري. بالکل. نو ماشاءالله تاسو کتلی شئ باقاعده موږ د دې نمبر په سکرین باندې ورکړی هم دی. په دغه نمبر باندې تاسو د دوی سره رابطه کولی شئ. د اوښ د غوښې دغه تازه کباب کوم وروڼه غواړي حاصلېږي. د اوښ د غوښې ډېرې زیاتې فایدې خلک بیانوي او دغه تازه اوښان چې کومه دی دا به انشاءالله زیارت پر ولالو انشاءالله که خیری زیارت په زیارت چې کوم دی دی تازه اوښه زیارت پر د اتوار پر ولالو زیارت په ورځ زیارت پر د اتوار پر ولالو زیارت په ورځ کچاله پکې کباب پکاري غوښه پکاري او زمونږ یو دکان دی بل نشته دی. یو دکان دی د کلي منځ کې دکان دی بل نشته روډ ته غاړه نه دی. مشره تاسو څومره وخت نه د اوښ د غوښې روزګار سره؟ موږ شپږ اته کاله شي چې اوښانه لالو او مخکې څه روزګار کوو؟ مخکې مو میخه غوښه خرڅوله اوس اوښانه لالو بس هفته کې دوه دانې. ماشاءالله هفته کې دوه دانې اوښان چې کومه دی دی حلالۍ او تازه غوښه ملک د مختلفو حصو ورته خلک رنجونه کوي ولې چې دا مختلفو مرضونو دوایي ده په دې کې او دغه چې کوم دی دا تازه غوښه دی وررسئ. اوس پکې کیمه به تې کوو ستا پړوان دی کیمه به تې کوو د خلکو پړوان دی مخامخ په کیمه خلک ګوري. د اوښ د غوښې کیمه هم تاسو کتلی شئ باقاعده مخامخ خلکو لښکارېږي او ویني او ګوري چې کوم سړی خوري او څوک یې دراز کې کېر راته ویني ستاسو پروان دی مخامخ هر څه میلاویږي.
غوښې تازه کباب کباب ماشاءالله هر څه پروسس چې کوم دی ملګرو هم وکړو او منګه هم وکړو کنه بالکل کلیر دا ذایقه چې د دې غوښه کې وی کنه دا څه وجه کې دی چې دې کې تاسو مصالې د کباب مصالې خپل مصالې دي وروړه اوریجنل مصالې دي خپل ژوندۍ مصالې وروړو په خپل وړکو د دکاندارانو نه مصالې نه وروړو ماشاءالله په خپل لکه مصاله جوړوي خپل ذایقه جوړوي تاسو کنه خپل مصاله خپل ډلې او چې خپل ډل ختم شي چانه ډل غوړي استعمالو تیل استعمالو ماشاءالله ماشاءالله بالکل په کاروبار کې الله تعالی برکت پدې اچوي چې تاسو به منافع کم کوي او تر چې کوم دې ډیره جایزه او ډیره کم منافع کوي په دې وجه باندې الحمدلله دومره راشي وختي را د کیسه غوړو ویل الله را مکمل بند دی باز ټیم کې رښتیا خبره ده دی باندې خو ملګری وې ډیر راضي لکه ډیر خلک راضي او لار مکمل بند دی دا خبره حقیقت ده چې موټر سایکل او خلک ولاړی بیا زیر سره ني زه کمې در سره بالکل بالکل یو خبره غول غواړم وختي چونکی شور وکنه په کیما کې داسې ملګری به هم وي چې صفا کار به خو بعضې ملګري به داسې هم وي چې کیما کې گازر یا شي څوک پکې څه ملاوي څوک پکې څه اچوي که نه مسلماني دا در سړي خپل خپل ضمیر دی وروړه انشاءالله نه به غلط کار کوو نه به پلار نیکه غلط کار کړی نه به مونږ انشاءالله غلط کار کوو ماشاءالله نو ځکه خو کامیابي هم په دې وجه تاسو حاصله کړې او دومره خلک چې بل په خپل هم ډېر غریب یم او عجیزي مې ډېره خوښوي عجیزي مې ډېره خوښوي بالکل هر سړی 2 روپۍ فایدې ته ګوري صفا خوراک ته ګوري چې خوراک صفا وي 2 روپۍ پکې بل ته منافع هم وي نو هغه شی به ټول یو وي که کلیواله راځي او که میلمه راځي څوک به دا اعتراض نه کوي چې میلمه نه میلمه سره د میلماک سیوا دی غوږ کې ده چې وړاندې وروسته پکې دغه راځي په دغه چې یو سړی مانه خفه کېږي میلمه راشي نو میلمه کار ځای کې سیوا دی پوه شوې او کلیواله او میلمه دپاره ټول یو شی دی دا نشته چې کنې وخوی میلمه دپاره یو کیمه کلیواله له بله نه د خلکو په وړاندې کیمه جوړو مونږ یې په خپل هم خورو زمونږ بچي هم خوري او ټول خلک یې خوري ماشاءالله بالکل بالکل کباب چې کله هم دی تیار کړي اول یې په خپله خوري نو ستاسو د رابطې نمبر موږ خو ورکړی هم دی پاس په سکرین کې لیکلو کې به ښکاري هم 0334 50 13 880 0334 50 13 880 د خلیل الله کاکا نمبر دی او د سره رابطه کولی او بل نمبر دی 0317 0317 95 95 402 بله زمونږ دویمه پته دا ده وروړه چې زمونږ دکان د کلي پینس کې دی جومات له مخامخ دی د نصیر پټرول پمپ سره به لاره سردي خوا وراتاویږي د نصیر پټرول پمپ سره مخامخ لار باندې وراتاویږي جومات له مخامخ زمونږ د کبابو کړی دی او د کلي مینس کې دکان دی د غوښې دویم دکان زمونږ نشته روډ د پاسه زمونږ دکان نشته که څوک غلط شي روډ د پاسه زمونږ دکان نه دی دغه د میسا د کلي په منځ کې دکان دی او دلته پټرول پمپ دی چا نه هم چې تپوس وکړئ چې خلیل
د اوښ د کباب والا کوم ځای کې دی نو د دوی پته به انشاءالله درکوي. دی وایي چې زمونږ دویم برانچ یا دویم دکان یو ځای کې هم نشته، همدغه یو دکان هم دی او دغه یو برانچ دی. نمبر یو ځل بیا ووایه تاسو 0334 یو نمبر دی 0317 9521 402 دغه د دې بل نمبر دی او تاسو ته په بالکل تازه د اوښ غوښه ملاویږي. دوی سره رابطه کولی شئ. تاسو تر کوم ځای پورې غوښه استولی شئ؟ ملګري څوک شته دی ډېر زیات لرې پورې غواړي که نه؟ غواړي ډېر خلک آډر کوي خو دې پسې بار سړی په خپله راځي. دې پسې بار سړی په خپله راځي. بالکل بالکل. هر ملګري کوم یو چې غواړي چې د اوښ غوښه یا د اوښ حاصل کي کی خو نه کوي راځي په خپل یا په خپل نشي راتلی کوم ډرایور ته باندې کوي هغه به راځي دلته کې به دا تازه کباب وړي. یقینا د اوښ د غوښې ډېرې زیاتې خلک یادوي. کینه دلته کینه اوښ چونکې د صحرا یا هذا كون نور ورم كون ورم ده ها كون النور ورم كده أمدا أنا هذا دي نقبل برا حكي أقول هذا نور ورم فور बिल्कुल ढेर जबरदस्त और बोतल इसका सामना प्रोत तेजी माते और क्या उनका तब कराओ ये सफाई कारों के دغه کباب یا د اوښ غوښه څه به ملاویږي؟ تاسو لږ واضح حقیقتونه ته ووایئ چې پته ورته ولګي. دا روز 11 بجې مونږ کړی لګو 2 بجو پورې کار کوو 2 بجو پورې کار کوو بیا 6 بجې کړی لګو تر 9 پورې چې کوم مېلمانه راځي 8 بجې راځي 9 بجو پورې بیا مونږ کار کوو 9 نه پس قیمه ختمه وي. روزانه به دا ملاویږي؟ روزانه غونډه هفته وي. غونډه هفته ماشاءالله. او د اوښ غوښه هم غونډه هفته ملاوي دی؟ نه غونډه هفته نه ملاویږي. جمعه زیارت او جمعه غوښه ملاویږي بیا اتوار او ګل درځي 2 ورځې هفته کې 4 ورځې غوښه ملاویږي کباب پکې غونډه هفته وي. ها ماشاءالله. ستاسو د رابطې نمبر پکې منګه پاس لیکلی هم دی. کوم ملګري چې غواړي چې رابطه وکړي دغه نمبر دی 0334 50 13 880. تاسو ته به بالکل د ملاوټ نه پاکه قیمه د ملاوټ نه پاکه غوښه او دغه شانتې صفا کباب ملاویږي. بالکل چې یو ځل یې وخورئ انشاءالله تاسو به بار بار راځئ. ولې چې ذایقه دار صفا او مناسب منافع دی کوي، مناسب ګټه کوي، زیاتې نه کوي. ډېر ملګري به راځي که نه؟ انشاءالله دنیا خلک راځي دا لار ټوله ډکه وي. رش په څه ورځ ډېر زیات وي؟ زیارت او جمعه باندې ډېر وي. اتوار اوخان را سره 2 ولاړ دي
وخان دو ولاړ دي دا به زیارت ته زیارت پرز کخیر لاله صحیح شو ځای ان شاء الله کم ملګری هم چې رابطه کول غواړي د دوی دغه نمبر دی 030450880 دا مشر چې کوم دی د خلیل نوم دی د سره رابطه کولی شي خلیل الله د اوښ د غوښې کباب والا نو کم ځای نه هم چې تاسو راځئ راتلی شئ بېشکه ستاسو به بلکل دلته دی خدمت کوي او میلمه دوست ستاسو به قدر کوي انشاءالله ریټ به هم مناسب وي که ریټ هم پکې لږ کتونکو ته ووایي چې په څه قیمت تاسو ورکوئ کباب 1000 روپے کلو ورکو غوښه 1500 روپے کلو ورکو 1000 روپے کلو 1000 روپے کلو ماشاءالله ریټ هم ډېر مناسب دی بس دا خدا سي کار دی وروره میسا کلی دی د کلي خلک هم خوړی شي او میلمانه هم چې راځي چې خوشحال دي 1100 روپے د میخې د غواګانو خلک ورکوي کباب بلکل بلکل 1100 روپے کو عام کباب کې کومه دی نه ملاوي صحیح شو ملګرو نه دا خواست دی چې ویډیو په شیر کوئ ملګرو سره شیر هم کوي خدا چې کوم د ډېرو زیاتو بیماریانو علاج هم دی په دې کې الله تعالی په د ډېرو مرضونو شفایي کې د اوښ غوښه تازه اوښ غوښه چې کوم د تاسو ته بدلته کې ملاویږي د سره رابطه کولی شي 030450880 پاس په لیکلو کې نمبر ښکاري هم نو کوم ملګري هم چې د اوښ د غوښې خواهشمند وي د سره رابطه کولی شي لږ صبر وکړه لږ صبر وکړه کېده تازه قیمت اوس تیاره کړو ښه دغه دینه به انشاءالله کباب تیاریږي او دا به نوره قیمه هم تیاریږي نو دا 5000 روپے باندې کې بل خوبي بل هغه چې کوم دغه غوښه یا قیمه د دینه د دې کې کوړي کباب استاد خو دا شی خدای د کباب استاد ماشاءالله دې نری مصرف خو صحیح ده دا رمبي چې کوم کباب خي ولوي چانس را مرادو سره نه ها صحیح شو ګرانو کتونکو ویډیو ملګرو سره شریکه کوي ډېره مننه دا د میثاق کلی دی او خلیل مهرباني